बीबी मरियम ता ची जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रा ले गले उस अगद रा ले गलो बयान मास्ता सुमख की 13 जुम्मो बांधे शुरू करे। अजीजानु बीबी मरियम ता जिब्रील अलैहिस्सलाम चिराग नु फरमाई अल्लाह चे फतमस्सल लहा बशरन सविया। जिब्रील अलैहिस्सलाम द यो ज़वान अलग पर शिकल की बीबी मरियम ता मखामख उदरे दो दे चे वर्तौकतन वर्ते हुई चे कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया। ए ज़ल्मिया ज़पा अल्लाह ता सत्ताना पना वारम कत तकवादारे नेक और शरीफ अलके नुज़प खुदा सरताना पना वारम चे जमा मखे न लरिश देजे पूरे खबर मास्ता सुमख कर से। जिब्रील अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल चे इन्नमा अना रसूल रब्बी के ले अहबल के गुलामन ज़किया। ए बीबी जस्ताद अल्लाह द तरफ ना यौराले गले शवे कासिद औ दे द पारे राले गले मच तात यौ बचे ओ बखम दा हैरान शो वर्ता फरमाई चे रब अन्ना यकूनु ली गुलाम लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। ए रबा जमा जोई बसंग की माँ तद चा सड़ी लाश हम न दे लगे दिल और नजबत किरदार है माँ नुब्या जमा जोई संग की। जिब्रील अलैहिस्सलाम वर फरमाई छे काला कज़ालिक काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यन। खबर हमदा से दचदा संग है लेकिन स्ता परवरदिगार वही छे बे प्लारा जोई पैदा कोल माता आसान दस कोलेश। उलमा वाई च दी वक्त की जिब्राइल अलैहिस्सलाम या ददी पस्पेगमो की पुकेव या ददी प ग्रेवान की पुकेव या ददी प लस्तूनी की पुकेव। नुफहमलत फौरन दा हामिल अशवा अगर रूह द ईसा अलैहिस्सलाम चिकम जिब्रील रोड़े आगे ददे पस्पेगमो की पुक और दा हामिल अशवा च हामिल अशवा लस म्याश के तेरे लस म्याश के पस देता दर्दजे शोरोश द बच्ची पैदा के दो दर्दुना नु देड़ के दा ख्यालों को चिकौस पकोर के जमादा बचे उश नु दा खलक बचो खलक बचो नु द कोरा बार लाड़ा च द कोरा बार लाड़ा देर अल्लरे लाड़ा अल्लाह दे अमान राखी। अजीजानो उसम के तासो गो रही पखवाने खजे मुंगा पले मैन दे नियागाने गोरे नियागान कदारा याद कई और याद सल्श पक्षलो कालू बुढ़ा न तपोसु कई स्ताद मोर बचे या स्ता इंदोर जोए बचे बचे के द तब पिपोई दी अब इना चा तब पतम न लगे दा द खजे बचे बोल
خبر بم څه بل زما د یادو خبره درته وکړه ښځه د غره له تلې ده او په غره کې ماشوم شوی او د وښو ګېډۍ هم تیار کړی نو د وښو په ګېډۍ کې بچي ته ځای جوړ کړی په هغې کې بچی سملولی دی او ګېډۍ په سر کړی دی او کور ته راغلی اوس ښځې خو 2 میاشتې مخکې هسپتال کې داخلي شي څه تفصیلات به سره بیانوم خدای دې رحم کوي دا د ښځو حال د کوچیانو قافله کې ښځه روانه دردزې ورته لګېدلی دی ماشوم شوی دی او ماشوم یې ګوډي کې اچولی دی شاته او قافله پسې بیا هم رسېدلی ښځې داسې وي او سړي هم داسې وي اوس خو نه هغه ښځې پاتې شوي او نه هغه سړي پاتې شوي لا سړو نه هم هغه د ټاک بړواګان جوړ دي چې الله دې امان او ښځو نه چې څه شی جوړ دی هغه تاسو ګورئ عزیزانو عرض داو چې بی بی مریم ډېره لرې لاړه چې څه وخت کې عیسی علیہ السلام پیدا کېدو نو دا د کلی نه بار لاړه چې بار لاړه چې دا بچی مې د دې کلی وطن په مخ کې پیدا نشي خلک به وایي چې بې واده نه بچی څنګه یو شو نو لاړه د یو قجورې ونې لاندې کېناسته او دردونه پې لګېدلي دي الله ورته څه وایي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا په دغه وخت کې که تاسو زنانو نه تپوس وکئ د بچي پیدا کېدو وخت کې زنانه ته د ګرم شي خوراک ضرورت وي نو خیر اوس خو هغه زمانې لاړې اوس خو معامله د هسپتالونو ده یا بله یو خبره ده خو اوسې کولی نه شمه کومه خبره به زه کوم نو اوس خو د هسپتالونو سر کې خوږ شوي نه 8 ورځې مخکې هسپتال کې داخله کړي چې ډیلیوري کیس دی ډیلیوري زما په یادو زما د هلکوالي بچپن زمانه کې زنانه او ماشوم به چې پیدا کېده پاس په لهړي پورې به پړی ځوړند کو ورته هغه پړی به لاندې راغلی نو د زنانه هغه دردونه به چې وو پړی به یې نیولې او هغې له به یې زور کولو هغه دردونه به یې پې قلارول دا زما د یاد خبره زما د لیدو خبره اوس معامله اټومیټک زمانه ده هر شی هم داسې فوراً پیدا کېږي خدای ورته وایي وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا دې قجورې له ډچکا ورکا تازه قجورې به در باندې راوغورځېږي دا وخوره فکلي واشربي وقري عینا اخوره اوسکا او په دې خپل بچي دي سترګې یخې کا خیال دې راغی یا الله زه به کوم سوس چې دا بچی مې په غېږ کې یو قوم ته ورشمه نو الله ورته چلم خی چل ورته خی لکه مونږ چلونه زده کړي دي که نه خیر زمونږ چلونو کې خو ډېر فرق دی چلم ورته خی چې که قوم راغی او پوښتنه یې درنه وکړه نو ته خبرې مه کوه قوم سره دا غېږ کې زوی دی چې اوس پیدا شوی دی قوم ته ووایه چې زما روجه ده پخوا به د خبرو نه م روجې نیوی کېدې زما روجه ده فلن اکلم اليوم انسیا نن زه چا سره خبرې نه کوم زما دې زوی نه پوښتنه وکړي دا زما غېږ کې چې قوم راووتو دا یې وکته او دا څه دي
نو فاشارت الیه زوی ته اشاره وکړه چې دنه پوښتنه وکړي. هغې ورته وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، د غېږې ماشوم څنګه خبرې کولی شي؟ عیسی علیہ السلام د غېږې نه ورته आवाज وکړو چې قال انی عبد الله، انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا. خیالم راغی چې مال خدای کتاب را کړی دی، فاوصانی بالصلاة والزکات ما دمت حیا، او د مور په خېټه کې راته وصیت کړو چې مونځ به کې او زکات به ورکې چې تر څو پورې ژوند دی. دا د مور په یو ګنټه کې پیدا شوه، د مور په غېږ کې د مور ټول قوم ته دا خبره وکړه. دا صد عقل خبره وه یا انسانی عقل دا منی؟ دا معجزه وه د عیسی علیه السلام. تاسو خیال راغی؟ اوس دا واقعه ده د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو. دا عیسی علیہ السلام انعمت علیہم، قیامت کې به خدای پوښتنه وکړي عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی وی پیرنګیان کنه چې دا د خدای زوی دی، نو دا تمام عیسایان به داسې ولاړي او الله به ورته وایي چې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، تا دې قوم ته ویلیو چې زه زما مور په خدای ونیسئ؟ تا ویلیو؟ عیسی علیہ السلام به ورته وایي چې یا رب ان كنت قلته فقد علمته، خدای کما ویلی نو ته پې پوهې، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدای زما په ځان ته عالم او ستا په ځان زه نه یم عالم. ان تعذبهم فانهم عبادك، که عذاب ورکې نو ستا بندگان دي، وان تستغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. انعمت علیهم داخله. بیا د دې بی بی مریم تربیت الله څنګه کړي؟ دا چې د مور په خېټه وه، مور څه وایي؟ انی نظرت، قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا. دا د عمران بی بی وه، خدا دا زما خېټه کې چې څه دي دا ما ستا دین له وقف کو، خېټه کې. انعمت علیهم دا خلق ورشه د بی بی مریم مور وګوره. قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا.